تقریبا پرون ورځ زمونږ د پاره د خوشحالۍ ورځ ده. د مرزا غلام احمد قادیانی زوی بشیر الدین یو تفسیر لیکلی، د هغه تفسیر نوم دی تفسیر صغیر. په هغې کې هغه دومره ګډې وډې خبرې کړي. علماء کرام پې پوهېږي تفسیر محرف دی، متغیر دی، تقدیم تاخیر سره سره دامره واهیات او دومره د ججل نه هغې کې کار اخیستی دی چې هغه په دې خبره باندې اصل د اسلام نه بهر دی، د دې نه وړاندې په دې قدم د اسلام نه بهر دی، خو د خپل کفر او د دجل یو لحظه نه ده پرېښې. هغه تفسیر باندې پاکستان کې پابندي ده د امتناع قادیانیت قوانینو لاندې، د پاکستان د 73 د آئین لاندې، د پاکستان د 25 کروڑه عوامو د ذهن او دماغ دل او دماغ چې کوم عقیده او نظریه ده د هغې خلاف عزتمندو دې سره سره پنجاب کې په 1911 کې عزتمندو د قرآن یو بورډ پاس شوی دی، د قرآن کریم د تحفظ بورډ. په هغې کې قانون او ضابطه دا ده چې کله قرآن چاپ کېږي د دې بورډ نه به NOC لري. دا سړی راپاڅېدلی دی، دا د پاکستان د دغې قادیاني په کلي چې نن ورته مونږ چې نیو دوی ورته رابوئ، په دې کې د دوی یو مدرسه د مدرسة الحفظ، په هغې کې دغه تفسیر چې دا کوم محرف دی او په ده باندې آئیني او دستوري او قانوني پابندي ده او په دې بین دی او دا غیر قانوني د چاپ کړی دی او بیا 32 یا 30 ماشومانو له په لاس کې زه ګفټ ورکړی دی، بیا د دې ټرانسلیشن انګلیش مختلف زبانونو کې کړی دی او دی هغې ته عزتمند تحفه کړی دی او هغې لیکلی دی، په دې باندې پابندي ده. بیا زمونږ د هغې علاقې علما د علمي مجلس راپاڅېدل، د دې خلاف یې FIR وکړې، پولیس وګرځېدل، دا غل معلوم نه شو، پولیس وګرځېدل، چاپخانه معلومه نه شوه. عزتمندو ښه ورته پته وه شاته سامراجي قوتونه عزتمندو د هغې په دباو کې نن زمونږ انتظامیه لاس نشي اچولی، نن زمونږ عدالت فیصله نشي کولی. همدا وجه د قدرمنو چې د دې حفاظت الله وایي زه پخپله کوم. د بدقسمتۍ د قادیانیانو نه یو سړی پایې والا ونیوه، هغه د هغې ملګری په بل کیس کې چې د هغه نمبر یې ټریس کړو، موبایل یې ټریس کړو، چې کوم خلکو سره کنیکټ و چې هغه خلک یې ونیول هغه ټول په دغه سازش کې شامل وو. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کتابخانه ونیوه، چاپخانه سړی راونیو، FIR پې وشو. پاکستان دے اسلامی ملک ہے، اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے. اس کے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا جج کبھی کہتا ہے میں حافظ ہوں، ہمارا چیف آرمی صاحب حافظ ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہاتھ میں تسبیح لے کے عمرے کے لیے پیدل جاتے ہیں. داسې قسمه اوازونه چې خلکو په ډیران سپین څادر د پاسه ایښی دی. موږ وایو پاکستان جوړ شوی دی، آزاد شوی نه دی. که پاکستان په کومه ورځ آزاد شو بیا به د رسول الله شقاو له په پاکستان کې څوک سزا ورکړي؟ وایي وربکړي؟ ګستاخانو ته سپورټ میلاویږي. دا به ځان له خبرې کوو قدرمنو دغه ځای کې به زه ټکې وکړم. او زه اکثر داسې جذباتي شم، ما ته بعضې ملګري م وایي وی خدای دې خیر کړي، زه تاسو ته یوه خبره کوم، هسې بې بنیاده یې نه کوم، نه موږ مولیان بې ځایه په جذباتو کې راځو، خو د انګریز خلاف موږ جنګ کړی دی که نه دی کړی؟ د انګریز خلاف زموږ نښې نښانې موجودې دي.